دې ته زه په دې نظر ګورم چې دې مولانا صاحب څه ویلي دي نو دا یې سور حقیقت ویلی صاحبه. عمران خان سره ډېر د کاغذ ته ډېر صفا ښکاري. ما ته داسې صفا ښکاري که نه صاحب دې ورغوي ته ګورې دقسې پاک دی. عمران خان یو بازو لګو وایي دا یو کال ما دننه تېر کړو یوې پوډري دی شرابي دی اوس پې پته ولګي څه وایي ما تر خپل الله سره د راز و د نیاز. سلامونه ملګرو، ستاسو ورور ریاض احمد سټار یم. راغلی یم د زرمحمد خواته. د مولانا صاحب دا کلیپ مې ورته واورو. دې مولانا صاحب چې کومې خبرې وکړې د عمران خان په باره کې چې هغه یو صحیح سړی دی، دې ته ته په کوم نظر ګورې؟ دې ته زه په دې نظر ګورم چې دې مولانا صاحب څه ویلي دي نو دا یې سور حقیقت ویلی صاحبه. سور حقیقت یې ویلی دی. ولې د دې نه مخکې رانه ثناء الله او د حکومت نورو وګړو په عمران خان باندې بلا تورې لګولي وو چې عمران خان په جیل کې ټایم نشي تېرولی ځکه چې هغه نشي دی. هغې ته په څه نظر ګورې؟ خو عمران خان خو تقریبا کال یې داسې ټایم تېر کړو په جیل کې. نو الحمدلله دیو خو انډې نه داسې ما ته پاک ښکاري خان صاحب لکه د انډې نه دی صاحبه، د انډې نه چې چرګوټی راوځي که نه او سپین صفا سوترایي دا انډې هغه سپین نه دي، سپین اجل تې لرې کې سپین دقسې پاک ښکاري. متل خو څه بل شان دی، وایي پلانې د ګناه نه دي صفا دی لکه څرنګه چې د انډه د یښتو نه پاک د یښتو نه دا خو دا شی الټه کړو. ته عمران خان سره ډېر د کاغذ ته ډېر صفا ښکاري. ما ته داسې صفا ښکاري که نه صاحب دې ورغوي ته ګورې دقسې پاک دی. کال نه دوه به تیر کې خو پاک دی، پاک دی، پاک پاک. ما داسې ونه لیده نو دا ویډیو شیر کېږي چې به ده خو دې یو داسې ثبوت خو دې پرې وکړي چې یاره دا ګناه ده. نشته پاک دی. رانه ثناء الله او نور چې کوم حکومتي واکداران دي هغوی هم دروغ ثابت شوه. اخره کې څه پیغام ورکړې شاړ شانتې مینوال دې وله دا پیغام ورکول غواړي چې دا به دی کوم داغونه لګولي دي چې دا خلک دا حکومت مضبوط کړي، مضبوط کلک یې وتړي بند په بند معافي ترې وغواړي. معافي ترې وغواړي چې بس څوک ترې معافي وغواړي؟ دا رانه ثناء الله دی او نور چې کوم پزډرامانو هم ویلي وو. دې نه علاوه نورو خلکو هم نور مینوال چې دي دا بس خان صاحب له ورشي چې مونږه ستا نه معافي غواړو، مونږ معاف کړه. وسله